Bismillahirrahmanirrahim. From second year biology, today we are going to explain osmoregulation in animal. What is osmoregulation? To maintain the balance of salt or solute and solvent in organism body is called osmoregulation. دا خو د یو انیمل یا د پلانټ دا ضرورت دی چې د هغې په جسم کې په مناسب مقدار کې اوبه او بیا په یو مناسب مقدار کې د هغه په جسم کې سالټس یا آینز یا الکترولایټس هغه پکې موجود وي ځکه چې دا څیزونه دا اوبه او دا الکترولایټس او دا آینز دا به د ارګانیزم چې کوم پراپر فنکشن دی هغه به ریګولیټ کوي هغه به برقرار ساتي او الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي مونږ دا ټول ژوندي څیزونه د اوبو نه جوړ کړي دي د دې دا مطلب شو چې د ارګانیزم په لایف کې د اوبو ډیر زیات اهمیت دی او دغه شانتي بیا دغه جسم کې چې کوم خوراکونه دي کم آینز دي کم الکترولایټس دي هغه پکې هم پکار دي چې دغه پراپر اسموټیک پریشر اسموټیک پوټنشل دغه شیپ دغه فنکشن هغه مینټین ساتي نو دا خو موږ ته پته ده سټوډنټ چې په مخ د ځمکه کم پلانټس دي یا کم انیملز دي نو هغه یو شانتي نه دي ځکه چې د ځمکې کم سټرکچر دي کم ټوپوګرافیک کنډیشن دي کم کلایمیټیک کنډیشن دي هغه د یو ځای د بل ځای نه ډفرنټ دي لکه دلته خو ډېره زیاته ګرمي ده خو که فرض که ته کالام ته لاړ شي نو هلته ډېره زیاته یخني ده که ته کراچۍ ته لاړ شي نو هلته موسم بیا بل شانتي او که ته پکې ملتان ته لاړ شي نو هلته مکمل سړی خرابوي ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده اوس د هغه ځای به یو شانتي انیمل وي ارګانیزم به هیومن به ځکه چې هغوی به دغه ماحول سره اډاپټیشن اختیار کړي یو بانډ به ورسره لیکلي چې زه به دا خبرې کوم نو دلته به اوسېږم اوس که یو پلانټ یو انیمل په صحرا کې اوسېږي نو د صحرا یو شانتي ماحول دی په صحرا کې څه مسله دی اوبو مسله ده ډېر زیات ټمپریچر دی هیټ دی سورې پکې نشته یو ارګانیزم داسې دی چې هغه په موډریټ کنډیشن کې اوسېږي داسې کنډیشن کې اوسېږي چې هلته مطلب دا چې نه ډېرې اوبه دي نه ډېر ډرای کنډیشن دی درمیاني چې کوم کنډیشن دی لکه تاسو په دې الو کلي کې ګرځې راګرځې په خټانو ګرځې راګرځې خوړ پکې هم شته اوبه پکې هم شته پلانټ پکې هم شته نهرونه پکې هم شته او ځینې انوایرمنټ داسې چې هغه مکمل هغه د اوبو انوایرمنټ دي لکه سمندر شو سیند شو دا ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ ایکویټک انوایرمنټ نو بیسیکلي د ارګانیزم دوه قسمه انوایرمنټ دي یو به ټیرسټریل وي کم چې د وچې انوایرمنټ دی او بل سره ایکویټک ایکویټک څه مطلب دی چې د اوبو کم انوایرمنټ دی بیا موږ داسې وایو چې کم د ایکویټک انوایرمنټ دی نو په دې کې دوه قسمه بیا سب انوایرمنټ یو دی فرش واټر او بل ته موږ څه وایو میرین یا سی واټر د سمندر چې کوم اوبه دي اوس فرش واټر څه ته وایي د اوبو هغه باډیز یا هغه چینل چې په هغې کې د نمکیاتو مقدار کم وي نو هغې ته موږ څه وایو فرش واټر او د اوبو هغه باډیز هغه سټرکچر چې په هغې کې د سالټ د نمکیاتو د مالګې مقدار ډېر زیات سی وایي نو هغې ته موږ څه وایو سی واټر څه ورته وایي لکه په دې سی واټر کې چې کوم ارګانیزم اوسېږي نو دې ته موږ څه وایو میرین انیمل څه ورته وایو یا میرین لایف اوس موږ دا ډسکس کوو چې اسموریګولیشن انیمل فرش واټر انیمل میرین انیمل چې کوم سمندري دي او کم چې د وچې دي ټیرسټریل انیملز نو دې ته اوس تاسو غوږ شئ په دې کې هغه سپیشل اډاپټیشن دي فرش واټر انیملز fresh water animals are osmoregulator point to be noted what is osmoregulator those animal which use energy هغه انیمل چې هغه انرژي اے ټي پی استعمالوي او د هغې په ذریعه د خپل باډي کې د اوبو یا د نمکیاتو مقدار برقرار ساتي نو دا ته موږ څه osmoregulators they are hypertonic to their external environment په دې کې دا مسله ده چې دا انیمل په کم ځای کې اوسېږي نو دا انیمل په خپله سره دا هایپرټانک دی هایپرټانک دا مطلب دی چې دې په جسم کې نمکیات سیوا دي څه سیوا دي لکه نمکیات سیوا دي ځکه دې په داسې اوبو کې اوسېږي چې هلته سالټ کم دي نو دې دا کوشش کوي چې مسلسل سالټ جمع کړي نو د دې سالټ د وجې نه د دننه انوایرمنټ سره هغه هایپرټانک دی سره هایپرټانک دا مطلب دی چې نمکیات سالټس پکې ډېر سیوا دي او دلته اوبه
بهر اوبه سیوا دي نو دا خو ظاهره خبره چې دلته نمکیات سیوا دي نو دا اوبه به اتوماتیکلی دن نزي اوبه به سي اوبه دن نزي ځکه چې دا انوایرمنټ سره دغه هایپرټونیک دا ځان ته اوبه راکاږي نو دغه انیمل ته به پرابلم به سي دی به پړسیږي دی به څه کېږي نو چې اوبه دن نزي خو ظاهره خبره چې سویلنګ به کېږي هایډریشن به کېږي نو موږ داسې لیکي these animals face the problem of hydration and swelling ځکه چې اوبه ورته دننه مسلسل ځي no need to drink water د تر اوبو څښلو ضرورت شته نه په خپله ورته راځي they also face continual loss of water او دلته بله دا مسله ده که فرض که دی اوبه خارجي نو پای کې نمکیات ته ځي نو دی به څه کوي دی به ریګولیشن کوي څه به کوي دا به یو چیک پوینټ جوړ کړي په هغه چیک پوینټ کې به د څه استعمالي پیسې به استعمالي کرنسی به استعمال ای ټي وی به استعمالي او پای به دا چیک اینڈ بیلنس برقرار ساتي they also face continual loss of salts these animals produce large amount of diluted urine نو د دې مسلې حل سره دی به داسې ایک کوي مسلسل چې پای کې به د اوبو مقدار ډېر زیات وي او سالټ به هغه به ځان سره سټور کوي ځکه چې په دې سین کې په دې خوړ کې د سالټ مقدار کم دی نو دی دا یریږي چې څنګه چې زموږ جسم نه سالټ کم نشي سالټ گلینډز په دې کې سالټ گلینډ یا آینوسایټس چې څه ته وایي دا سپیشي د امفیبین په سکن کې موجود وي امفیبین څه ته وایي کم چې فراګ وغیرہ کم انیمل دي دا په سکن کې داسې ګلینډ داسې سټرکچر شته چې دا په ذریعہ دا د خپل جسم نه سالټ ابزورب کوي یا په لاس کوي میرین انیملز میرین څه ته وایي سمندري چې کوم مخلوق دی که نه اوس دلته دا کنډیشن الټه دی الټه داسې دی چې په سمندر کې د اوبو مقدار هم سیوای خو سره د دې دنیا چې څومره مالګینې علاقې دي نمکیات دي سالټس دي هغه ټول سمندر کې جمع کیږي د دنیا څه اچار دلته ځي هغه جمع کیږي نو په دې کې دوه قسمه انیملز دي osmoconformer and osmoregulators osmoconformer خو موږ مخکې ډسکس کړیو چې دی به اکټیو ترانسپورټ نه کوي بلکې دی به پیسولی چې څومره اوبه دته دننه راځي یا نمکیات دننه را دونه به دی بهر ته خارجوي او ځینې پکې osmoregulators هم دي چې هغه به خپل انرژي استعمالوي او خپل هغه اکویلیبریم هغه بیلنس به برقرار ساتي they have special adaptation due special structure په باډي کې پیدا کړي دي نو په دې کې موږ سره دا دوه قسمه ګروپس دي یو دی کارټلیجنس سپیشیز هغه میان چې دغه جسم د کرچو نه جوړي څه نه جوړي لکه کرچه خو هم چېرته لیدلي دا غوږې دا صرف اوس کارټلیج نه جوړ دی پرې پوزه کې دی په دې ځای کې دی داسې میان هم شته تاسو مارمهې شانتې لیدلي که نه مار په شانتې چې هغه لکه د کرچې الاستیکي داسې تاویږي راتاویږي دا ته موږ څه وایي کارټلیجنس سپیشیز نو پای کې شارک یو مایع دی ډېر خطرناک دی ډېر تیز ځي په اوبو کې ریز سکیټس دا د میانو نومونه دي ښه او بل ګروپ پکې دی سایکلوسټومز چې دې ته موږ وایو میګزین یا هیګ فش they are isotonic in condition دا څو مثالونه چې ما دلته لیکلي دا آیسوټانیک دي آیسوټانیک دا مطلب دی چې دی په سمندر کې او د په جسم کې چې کوم انوایرمنټ دا دواړه څه دي دا سیم دي دا په بیلنس کې دي میرین ټیلیوسټ هغه سمندري بیان چې هغه جسم د اډوکو نه جوړي څه نه جوړي لکه دا یې موږ سوی بونی فشز they are hypotonic to sea water دا د سی واټر په مقابله کې سری هایپوټونیک دي هایپوټونیک دا مطلب چې په سمندر کې نمکیات سیوا دي او د دې په جسم کې اوبه سیوا دي د دې په جسم کې اوبه سیوا دي د دې ته مسله سره دې ته مسله د لاس اپ واټر ده ځکه چې بهر نمکیات یا نمکیات ځان ته اوبه راکاږي لاس اپ واټر تھرو ګلز دا د ګلز په ذریعه واټر لاس کوي سوډیم کلوراید او پوټاشیم آینز دا زیاتره د څه په ذریعه لاس کوي د ګلز په ذریعه ګلز که تاسو خیال کوئ په میانو کې داسې سرکولر سټرکچر وي داسې په دې ځای کې د غوږونه شانتي دغه نه لاندې هغې ته موږ څه وایو ګلز میګنیشیم اینډ کیلشیم آین اوس دا زموږ سره ډای ویلنټ کمپلیکس آین دي د آین ټرانسپورټیشن هغه د کډني په ذریعه کېږي د څه په ذریعه د ګردو په ذریعه کېږي دا MCQs دپاره نوټ هم کې او په دې میانو کې ریکټل ګلینډز وي دغه چې کوم ریکټم دی د لار انټسټاین اخرنۍ حصه ده پای کې داسې ګلینډز هم دي چې په ذریعه دا څه کوي دا
نمکیات هغه لاس کوي یا ابزورب کوي. اوس به موږ راشو ټیرسټریل. ټیرسټریل څه ته وایي سټوډنټ؟ خشکي ته وایي. هغه ځناور چې هغه په وچه اوسېږي. They live in land. They have the problem of dehydration. په لینډ باندې یو غټه مسله دا ده چې دلته د نور ریډیشن شواګانې ډایرکټ فال کیږي، ایواپوریشن کیږي، د باډي نه واټر لاس کیږي. نو دې کې بیا مختلف ګروپونه دي. یو ګروپ پکې څه دی؟ ارتروپوډ چې کم زموږ سره د انسیکټ دي، د ګونګټې وغیره کم چې د زموږ سره مولخان دي، نو دا په کم ګروپ کې راځي؟ په ارتروپوډ کې راځي. نو په ارتروپوډ کې سره ایکزوسکیلیټن دی. هغه ایکزوسکیلیټن د کایټین نه جوړ دی، هغه واټر لاس نه کیږي په اسانه. lay eggs in moist shady places. بیا چې تاسو خیال کړي دا کم چې انسیکټ دي، حشرات دي، دا په داسې ځای کې انډې اچي چې هلته د اوبو غاړې سوري، نو په هغه سوري کې خپل اګې اچي، انډې اچي، ځکه چې هغه ایګ نه بیا به واټر لاس نه کیږي. دی به آلریډي په شیډي پلیس کې، په مویسټ پلیس کې ځان له انډې اچي. او یا خو ځینې داسې لای ان بروز په غارونو کې یا په ونو کې په ډډونو کې ځانې پټ کړي. ورټیبریټ خبره کوو، و ځان ته ګورو زموږ په جسم باندې ویښته دي. انسان خو ډېر ظالم شی دی که نه، اوس موسم ته ګوري دغه شان د خوراکونه هم کوي او ځان سمبالښت هم کوي. وپره که تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو هغوی خو بیخي داسې ګرځي، هوا موا بیخي کلیري که نه. نو دا هیري کیراټینایز سکن، زمونږ سکن د کیراټین نه جوړ وي، د دې نه لاس اف واټر په اسانه نه کیږي. او بل دا چې موږ د ضرورت مطابق ډرینکینګ اف واټر هم کوو او مویسټ خوراکونه کوئ. اوس چې د ګرمۍ سیزن ته به څه کې بادرنګ به استعمالوي، خټکی شو، هندوانه شوه، جوسز شو، دا به استعمالوي که نه، ځکه چې په هغې کې د اوبو مقدار آلریډي سیوا دی. ډېر ظالم شی دی دا انسان د مطلب سیزونه ځان ته راکاږي. اوس کم چې ډیزرټ میمل دی په صحرا کې اوسېږي، ډیزرټ کې صحرا غځې ته چې مکمل اوبه پکې ډېرې کمې، نو په دې کې بیهیویرل او میټابولیک اډاپټیشن دی. یعنی الله تعالی پای کې داسې بیهیویر پیدا کړی چې هغه د شپې راوځي، چې مازدیګر ټایم شي نو د غارونو نه سر رابار کې دا نولې شو، شمشتې شوه، سویه شوه، بس ماحول ته ګور چې لکه اوس سورې شو، اوس راوځي بس ګرځي، ټوله شپه ګرځي. ګیدړان شوه، ماران شوه، د شپې ګرځي، ځکه چې د شپې ماحول، د شپې په صحرا کې ماحول یخ وي. ولې یخ وي؟ ځکه چې ورځې د هغې نه هوا بره سپکه شوي، هغه بره تلي، نو هغې ته بیا یخې هواګانې راځي. سمندر نه صحرا ته څه راځي؟ یخې هواګانې راځي. نو د ورځې ټمپریچر ډېر های، خو د شپې ټمپریچر یکدم کول ډاون شي. نو دوی د شپې ګرځي را ګرځي، مستیانې کوي، خوراکونه کوي، کبډي کوي، اخوا دیخوا پروګرامونه کوي. او چې داسې سحر ټایم شي، شپږ بجې شي، چې کله نور داسې راښکاره شي، واپس چې د هغوی کوم غارونه دي په هغه غارونو کې پرېوځي. لکه ځمکه خو ډېره یخه وي که نه، دا نولي مولي، دا چندخان، ماران، دا هر څه، خاص که دا ماران، نولې شو، شمشتې شوه، سویه شوه، ګیدړان شو، نو یې خپل غارونو ته ننوځي. نو دا خو د هغوی بیهیویرل اډاپټیشن دی. بیا یو څو مثالونه ما لیکلي دي. یو دی انهایډروبیاسس، د ابیلیټي ټو ټالریټ dehydration for a certain period of time is called anhydrobiosis. یعنی ځینې انیمل داسې دي که هغه څه ټایمه پورې اوبه ونسکي نو هغه برداشت کولی شي. یو موږ لیکلي کینګرو ریټ. کینګرو ریټ دا یو منګک دی، په صحرا کې اوسېږي. دی داسې خوراکونه کوي، دی ایټ کاربوهایډریټ. دی کم خوراکونه کوي؟ لکه داسې خوراک کوي چې باید کې کاربوهایډریټ وي. نو کاربوهایډریټ کې موږ ته پته راځي ګلوکوز وي، C6H12O6 وي، د سره چې اکسیجن میلاو شي نو دا موږ له سره کوي، دا موږ له H2O راکوي، کاربن ډای اکساید به راکوي او ATP به راکوي. نو دې دلته چې کومې اوبه پیدا شوې دې ته وایي میټابولیک واټر. دې ته څه وایي؟ نو دې په دغه اوبو باندې گزاره کوي. لکه دې منګک له داسې مخلوق الله تعالی ورکړي دی چې دې داسې خوراکونه بینی را بینی چې به کم کې کاربوهایډریټ سیوای نه هغه خوري، ښه مزې وکړي. کیمل اوښ خو به تاسو چېرته لیدلي که نه؟ اونټ چې څه ته وایي، صحرا که جهاز په صحرا کې ګرځي، یو پیر اوبه وڅکي نو 9-10 ورځې بیا اوبه نه څکي، که فرض که اوبو ته میلاو نه شي. مثلا ځکه چې د هغه په سټومک کې ایکسټرا چیمبرز دي، هغې ته موږ څه ریومنس، په هغه چیمبر کې ځان سره اوبه سټور کړي، بس ګرځي را ګرځي.
یورومسټک څه ته خادمه ته وي یو کربوړی شاندري په دې علاقه کې به هم به خټانو مټانو کی کنه او مداریانو سره او دا ډېر خطرناک شی دی. اوس په جمع کې که ستاسو خیال یې خادمه بار ته نه راوځي په جمع کې نه راوځي کنه هغه یخني کې دنه پزمکه کې ځان پسې اوره بند کړي دلته پرته نو پای کې داسې مطلب وازګه پکې مشته هغه خپل هغه ټایم پاس کولی شي کله ګرمه سیزن راشي سر را بار کی سر سکی را بار کې ګرځي را ګرځي ماحول چکه چې څنګه دی وسه. So it is enough for today.